واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس به څنګه شي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زه ورکړل کېږم. الله وایي د روزه په بدل کې به روزدار ته زه ورکړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډۍ بوچای روزه باندې الله بستا شي. اسی وایم یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. یو ور درته کوم عزیزانو چې دا وورئ، نن سبا خو روزه ماتي دپاره د خلکو څه نخرې جوړې کړي. په خپل علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې اسې نه چې د روزه ماتي وختي او د چا روزه ماتې نه وي، بیا به تباه شئ، غرق به شئ. په خپل علاقې کې به دا سروې کوئ چې اسې نه چې څوک بې پښمني پاتې نشي، څوک بې چایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي به بل له ورکوو. تا یو سړي راته بله ورځ مونږ ځان له چې څه کړي به بل له ورکوو. کښېنه د ګډې بچیا، تا ځان له څه کړي؟ غټه غوښه به دې پخ کړي، ټیپر به دې پکې اچولي، چټني مټني به دې هغې تا ځان له څه کړي؟ په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو، امام حسن او حسین ناجوړو چې یا الله که دا دواړه جوړ شو نو مونږ به 3 روزې تا دپاره ونیسو. دا دواړه خدای جوړ کړه، دواړو روزه ونیوه. چې روزه یې ونیوه چې ماښام شو دروازه کې آواز شو، حضرت علی د روزه ماتي څه قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړي. دروازه کې آواز شو چې یتیمان یو مسکینان یو، والله کم د روټۍ درک لګي. ادوارو چې ځان له څه بندوبست کړی هغه ټولو چت کو هغې له بار ورکړه. د چا هغه نیکه به وکړي، ملا به وکړي، یا به پیر صاحب وکړي، یا به ګیرور صاحب وکړي، یا به اتی صاحب وکړي، د چا مور به وکړي. زه به داسې وکړم. سبا له بیا روژه کړه په نهاره، چې بیا یې روژه کړه چې ماښام یې بیا څه قجورې وغیره تیارې کړې، بیا دروازه کې آواز وشو چې یتیمان یو، د روټۍ درک هم نه لګي. بیا حضرت علی هر څه اوچت کو بارې ورته. بی بی فاطمه هم ورته داسې نه وایي چې دا څه کې مونږ به نه خورو. نه، فاطمه وا که نه، خاتون جنت وا که نه، مونږ به د دې خپلو امبرسری میخې چې ساتلي دي په کورونو کې دي ته به داسې وکړئ. تاسو په ایمان ووایئ، زه به یې وکړم، تاسو به یې وکړئ. په 3مه ورځ بیا روژه شوه. چې بیا روژه شوه چې بیا ماښام تیاری وکړو، بیا دروازه کې آواز وشو چې اسیران یو، د روټۍ درک هم نه لګي. بیا هر څه اوچت کول. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. قرآن راغی چې دا په وفا په نظر ولې وکړه چې دا هغه ورځې نه یېرېده چې په کومه ورځ به شر به په ټوله دنیا خپور او بیا روټۍ وخوروله په چا؟ په مسکینانو، یتیمانو، اسیرانو باندې. او بیا ورته وایي څه؟ انما نطعمکم لوجه الله، روټۍ خدای د پاره در باندې وخوروله. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، بدل در نه غواړو، نه شکریه در نه غواړو، خدای د پاره در باندې وخوروله. نفلی روزو کې حضرت علی او د بی بی فاطمه ایمان ګوره. اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروې کوئ، څوک بې چایو پاتې نشي، څوک بے روزه ماتي پاتې نشي، څوک بې پښمني پاتې نشي، کینې ټول علاقه به په الله ونیسي.